مردان د خیبر پښتونخوا دویم لوی ښار دی چې آبادي یې د 13 لکو نه زیاته ده. د مردان اهم سړکونه که یو خوا تنګ دي نو بل خوا د خسته حالۍ ښکار هم دي چې له وجې ځایي اوسېدونکي د سختو ستونزو سره مخ دي. د نه علاوه په اهم سړکونو موجود ریلوے کراسینګ یا ریلوے پاټوکو هم د ټرافیک رواني متاثره کړي او اکثر د ټرافیکي پیښو سبب جوړیږي. په دې اړه د نوې اډې یو دکاندار وایي چې نوې اډې 400 چوک او مقام چوک کې موجود ریلوے پاټوکو له وجې د روزانه په بنیاد ټرافیک حادثې مخې ته راځي. دلته پاټک خراب دی، یو ډېر 400 کې کوم پاټک هغه خراب دی. دا موږ بدرې په راډا کو یاره بدې مې نه کیږي. دې لا پوښ تنظیم پکار دی چې لکه دا دغه شي دې لا حکومت تنظیم وکړي لکه دا ګاډي به نه کېم کی بده سرور ګاډي مې خراب کړي تر ورځې دا حکومت دا پکار دی لکه دغه رنګ د نوې اډې موبایل مارکیټ صدر صاحب زاده خپل ستونزې سونو پښتونخوا ته صدا رنګ بیان کړي دي. دا د مردان د نوې اډې تاجرانو ته او یوازې ټرانسپورټرانو ته نه د دې علاقې د خلکو ته د دې ایشو ډېر غټ تکلیف دی. دا فلای اوور چې کوم ورځ نه جوړ شوی دی دا ورځ نه تاسو شاته یې نه د پاټک اخوانه ایریا سړک چې کوم دی دا روچت شوی دی او د خوانه سړک چې کوم دی دا روچت شوی دی. پاټلې چې کوم دی دا لاندې پاتې شوی دی او دا د هغه ورځ نه تر اوسه پورې خراب پراته ده. مردان یو تاریخي ښار دی ولې سړکونه تنګ دي. د نه علاوه په سړکونو تجاوزات هم لوی ستونزه ده. ځایي اوسېدونکو د ضلعي انتظامیې نه غوښتنه کړې ده د مردان بینک روډ، شهیدانو بازار او سرفرازگنج بازار کې د تجاوزاتو په ضد سخت اپریشن وکړي. دغه رنګ ریلوے پاټک جوړول هم انتهایی ضروری دي. سونو پښتونخوا لپاره مردان نا ارشد علي خان.